او که عبدالله باندې راوختو نو لس ورسره نور زیات کړه نو که بیا هم په عبدالله باندې راوختو نو لس ورسره نور زیات کړه اخر به مسله به حل شي دا هم دغه شانتي وکړو لسو خان چې راوستو خسنه په عبدالله باندې راوخت بیا ورسره لس نور مرګري کو بیا راوختو حتی دا چې سل او خان چې کله پوره شنو خسنه په خان باندې راوخت یعنی سل او خان دیتو بس هغه سل او خان ذبح کړو او په خلکو باندې غوښي خوراکونو وکړو او خوړې نو الله تعالی به یو خدا احسان وکړ بده باندې چې دا زمزم کوه الله رب العالمین د پلاس باندې دوباره تعمیر او بل الله تعالی ورته دا زوی هم د ذبح نه بچ کو هغه نظر هم پوره شو په دغه وخت کې یو بل واقعه مخې ته راغله او دا تقریبا د نبی علیه السلام د پیدایش نه 50 یو 50 دو 50 یا 55 ورځې مخکې دا واقعه راغلی ده په ولسم یا د لسم محرم باندې دا واقعه مخکې ته راغلی ده دغلته کې د حبشې بادشاه په ماتح لاندې یو سړی و ابرهه ډېر ظالم سړی و او دې چې کوم دې د غالبا د یمن گورنر او والی و دی دغلته کې داسې کار وکړو چې دا خلک بیت الله شریف ته ځي او هلته کې عبادت کوي کعبه مبارک نه طوافونه کوي لہذا موږ به دلته خپله یو کعبه جوړه کړو خلک به دلته راځي زموږ تجارتي ګټه به هم ډېره کېږي ځکه بیت الله شریف د خلک زیات د هغوی خرڅ ډېر کېږي مالونه خرڅېږي ډېره فایده ورته حاصلېږي نو هغلته چې ده یو کعبه جوړه کړه کعبه نوم یې ورله کېښود او خلکو ته وایي چې دلته راځئ هلته کې مه ځئ دا ځای نږدې دی او بس دلته کې خپل عبادت کوئ دلته کې چې کله عرب خبر شو قریشو چې دوی خو داسې کار کړی دی نو دوی څه کسان ولېږل او کسان چې کله هلته کې لاړه قریشو نه نو دوی په هغه کم دغه چې جوړ کړی و مندر د خانه کعبې په نوم باندې یو کوټې کمره جوړه کړې وه په هغه کې دوی اودس ماتې وکړې او دلته کې نور یو بله قبیله عرب آباده وه د هغوی نه د اور څه شغله لاړه وه هغه کعبې وه د هغوی هغه کعبې وسوځوله دا ابرهه دا ډېر زیات غوسه شو چې دې خلکو دې قریشو زما د کمرې د کعبې بېعزتي وکړه به ځان سره لښکر را روان کو قسم یې وخوړو چې تر هغه وخته پورې به خوراک نه کوم تر څو پورې مې چې له دوی دا کعبه نه ورانه کړې 12 هاتیانې ځان سره را روان کړه بعض روایتونو کې ډېر هم راځي را روان شو او لوی لښکر ورسره را روان و مخې له به چې کوم خلک ورته هغوی به د سیټ ته کېدو ډېر په قهر او غضب باندې را روان و